أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سورة یوسف 12 سپاره او په سورة یوسف کې 14 نمبر آیات ده. بسم الله الرحمن الرحيم قال أول إني يقينا زال يحزنني خامخ خفكي ما لرام أن تذهبوا چدابو زيتاسو وأخافوا يريقم أن دين يأكله الذئب وبخر دلر الذئب شرمخ وأنتم تاسب عنه ددن غافلون غافلي. ورونی در سیده خبره تیره شوه واقعه د یوسف علیه السلام شروع وه چې د یوسف علیه السلام ورونو خپل پلار ته مکر او فریب پیش کو او د یوسف علیه السلام په باره کې ویل چې دا موږ سره پرېږده چې تلار شو خوراک څښاک وکړو لوبې وکړو. نو یعقوب علیه السلام خپل د بچو ته 2 عذرونه پیش کړه. یو عذر یې دا پیش کو قال ویل چا ویل پلار د یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ویل فإني ليحزنني یقینا زه خامخا خفه کوي ما که تاسو دا یوسف زمانه بوځئ نو زه خفه کېږم غمجن کېږم دا زمانه لرې شي. او دویم عذر یې ورته دا پیش کړو اخاف ان یأکله الذئب او د دې نه یېرېږم هسې نه چې شر مخ راشي او دا یوسف د نه وخوري. تاسو په لوبو ټوکې کې مشغوله یې او شر مخ به د نه یوسف وخوري. په تفسیر ابن عباس کې دی چې یعقوب علیه السلام یو خوب لیدلی و چې شر مخ راغلی دی او یوسف علیه السلام یې مات کړی نو ځکه دا خبره وکړه. بهرحال دا 2 عذرونه یعقوب علیه السلام خپل دی بچو ته پیش کړل. یو دا چې ما غمجن کوي که تاسو زمانه دا بوځئ او دویم عذر یعنی شر مخ به راشي دا به در نه وخوري. تاسو به لوبې کې مشغول دا به در نه وخوري. د یعقوب علیه السلام بچو ویل که چېرې شر مخ رالی او دی وخوړ موږ خو ډېر مضبوط ډلې یو په دغه وخت کې موږ د تاوانیان نه وګرځو چې موږ دومره مضبوط کسان یو مضبوطه ډلې یو 10 کسان یو او شر مخ به راځي زموږ دا رور به زموږ نه خوري. بهرحال یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام د خپلو بچو سره پرېښو وځئ بوځئ. نو کله چې د یعقوب علیه السلام بچو یوسف علیه السلام روان کو
یو خوشي ځنګل ته بوتلو. هغه دا مشهوره واقعه ده، لکه دوی د مخکې نه دا کلک عزم کړی و، اول خو یې د قتل اراده کړې وه، خو په دې اتفاق رانلی. نو اتفاق یې په دې راغلی و چې دا به کوهي ته ګزار کړو. نو کله چې دی د کور نه روان کو، پلار مخامخ خو څه ورته ونه ویل، او کله چې د هغه نه رافنا شو نو مفسرینو ذکر کړي دي د یوسف علیه السلام باندې شروع واچولو په والو باندې، په بد رد ویل، کنځل کول، څه مې ووهلو. نو کله چې ځان سره خوشي ځای ته بوتله، او کوهي ته یې ګزار کو، یعنې پړی د کم کوهي چې کم پړی و هغې کې ښکته کوز کو کوهي ته. مفسرینو ذکر کړی چې 3 ورځې پورې یوسف علیه السلام په دې کوهي کې و. الله سبحانه وتعالی یوسف علیه السلام ته وحی وکړه، واوحینا الیه لتنبئنهم، الله وحی وکړه موږ دته چې خبر ورکړه دوی ته، یعنې یو ورځ به داسې راشي دا ورونه ستا ته به مخې ته ولاړې او ته به د خپله ټوله واقعه بیانه کړې، هم لا یشعرون، دوی به نه پوهېږي. نو په دې واقع کې ډېر زیات عبرتونه پراته دي. یعنې زموږ دا زړه نرمۍ ګورئ، وی ای انسانانو د یوسف علیه السلام د دې واقعه نه عبرت واخلئ. د یوسف علیه السلام د رونو په شان مه جوړېږئ چې د یو بل سره حسد شروع کړئ. لکه ښځه د خاوند سره حسد کوي، خاوند د ښځې سره حسد کوي، پلار د زوی سره، زوی د پلار سره، ګاونډي د ګاونډي سره، هر یو بل سره حسد او کین او بغض کوي. الله وایي داسې مه جوړېږئ. د یوسف علیه السلام د رونو په شان مه جوړېږئ چې یو بل ته کندې وکنئ، هغې کې ګزار کوي یو بل، داسې مه کوئ. په دې کې ډېر ناشنا عبرتونه انشاءالله مخې ته به راځي، دا و بیانو. نو کله چې دوی یعقوب علیه السلام چې د خپل زوی د یوسف موږ سره پرېږده، نو په دې 3 آیتونو کې دا خبره ذکر کېږي. قال ویل پلار انی یقینا زه لیحزنني خامخا خفه کوي ما لره ان دا تذهبو چې بوځئ تاسو دلره به دلره، او اخافو یریږم ان یاکله الذئب چې وبخوري دلره الذئب شرمخ، وانتم تاسو به عنه د هغه نه غافلئ. قالوا ویل دوی لئن اکله الذئب کچرې وخوړو دلره شرمخ، ونحن او مونږ عصبة مضبوطه ډله یو، انا یقین مونږ به اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا تاوانیان یو، مونږ په لوی تاوان وکړو چې مونږ له مضبوطه ډله مونږ شرمخ راشي زموږ ورور وخوري. فلما ذهبوا، نو هر کله چې بوتله دوی به هغه لره، به کې د هي ضمیر یوسف علیه السلام ته راجع ده. فلما ذهبوا، نو هر کله چې بوتله دوی به هغه لره، واجمعوا کلکه اراده وکړه ان یجعلوا چې واچوي دلره فی غیابة الجب په ډډه د کچکوي کې، واوحینا وحی وکړه موږ الیه دته لتنبئنهم خما خبر به وکړه ته دوی ته بامرهم په کار د دوی هذا چې دا دی وهم لا یشعرون او دوی نه پوهېږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.